زما محترم دا سړی پوه شو ما د بل دروازه ډبولې وه ما د بلې تور سرې دروازه ډبولې وه دلته زما د تور سرې دروازه وډبېده زما محترم او دا حقه ده دا به دنه وځي هغه یو زرګر کور کې راغې ښځه ورته فریادي شوه ژړلې ورته ښځې ولې ژاړې یاره خاونده جاړم به نه تا چې کوم بچې ساتلی دی کوم ماشوم تا نوکر ماشوم مونږ سره لوی شه اوس عاقل بالغ شو زما لاس یې ونیو نو د شهوت په دغه باندې ونیو ډېره خفه شومه دی خو زما په غېږ کې رالوی شه هغه خاوند ورته په ژړا شو ښځه ورته وي خاونده ولې ژاړې ګناه خو تا نه ده کړې ده کړې ده او ورته جواب کې وایي ښځې د ده ګناه نه ده ګناه زما ده زه زرګر یم ماله یوه زنانه راله بنګړي یې په لاس کې نه ورتله وي ما ته وایي چې دا راته واچوه وایي چې ما د هغې لاس ونیو نو زړه کې مې شهوت پیدا شو نو د هغې لاس ما په شهوت باندې ونیو نن زما زنانه په کور کې زما بچی راولګېدو زما د زنانه لاس یې په شهوت باندې ونیو دا الله ګوره ویلی دي زما پیغمبر فرمایلی او که یو سړی وایي چې د خدای او پیغمبر خبره دروغ کیدی شي زه یم دا انسان پکا ټکا کافر دی او ښځه پې طلاقه ده زما محترم دا ځمکه او اسمانونه خپلو کې جنګېدی شي بار بار ویم دا دنیا اړې ګړې کیدی شي لیکن د پیغمبر قول او د خدای قول دروغ کیدی شي یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا متعلق خبره کوي او نننی درس کې به تاسو ته د سلام خبرم کوم چې د مسلمانان په میلاوېدو کې یو بل باندې دا سلام ولې اچي د دې فلسفه څه ده او الله ولې مسلمانانو ته سلام را لیږلی دی چې یو بل باندې ابتدا کې تاسو سلام وایې امت محمدیه ځکه د هر درم یو ځان له دغې څوک نمسته وایي څوک رام رام وایي څوک څه وایي داسې لیکن مسلمان به سلام وایي او سلام ترجمم تاسو ته کومه الله وفرمایل چې یو مسلمان د بل مسلمان سره ملاویږي نو ابتدا کې د دې وایي السلام علیکم معنی دا ده چې پتا باندې د سلامتیا وي مقصد د خبرې دا دی چې زه تاله ضمانت تر کوم چې ستا مال جان عزت زما د طرف نه محافظ دی زه د دې ضامن یم دا مسلمان چې سلام اچي تاسو د فلسفې پته نشته ته سلامونه اچوې خبر نه یې نه تاسو ته چې ته مولیانو دا ویلي چې سلام څه فایده ده د سلام مسلمان ته ابتدا کې دا دغه دی چې السلام علیکم سلامتیا دی وي پتا باندې زما د طرف نه مانه زما د طرف نه ته سالمې زما د طرف نه تاله دا ضمانت تر کوم په سلام کې چې ستا مال عزت جان زما د طرف نه محفوظ دی نو جواب کې هغه بلم وی وعلیکم السلام زما د پتا باندې سلام وي مانه زما د طرف نه تا ته ضمانت دی چې ستا جان مال عزت زما د طرف نه محفوظ دی زما محترم دا د سلام فلسفه ده ګورې سلام ځکه او ذاته یو خبره کوم چې په ظاهر نه منم چې یو مسلمان به په مسلمان باندې سلام اچي او بیا به ولې خپیم وي ځکه تا خو ضمانت ته سلام ورکړی دی هارون رشید باچا په زمانه کې یو کس باندې د 500 اډر وخته چې اډر وخته 500 ته وخېجو اخري خواهش تپوس کیږي اکثر قیدي نه تپوس که به وایه خواهش ته څه دی مړ کېږي خو اسم مړ کېږي چې اخري تمنا دله پوره کو ډېر زیات هوښیار و قیدي ډېر هوښیار وی باچا سره ملاویږم جی بس خلکو ته باچا خو نشي ملاویدی بس باچا سره ملاویږم تاسو دغه خبره وکړو تاسو وی خواهش ته څه دی خواهش پوره کولی نشئ نو درز وباسئ بس مړ کوی مې بیا دا تپوسونه مه کوو د قیدي نه هغه چې د قیدي دا غوسه ولیده بس سړی چې مړ کېږي نو د هغې نه پس به هغه څه وکړي مړ هغه سره به ته نور څه وکړي چې مړی کې بس وایي چې دا دغه که باچا ته خبر ورسوي یاره جي قیدي غوسه شوی دی د دار په دار باندې قیدي غوسه شوی دی چې باچا سره ملاقات کوم باچا ویری ولی جي نو چې ورغې ډېر زیات هوښیار و قیدي په باچا سلام واچوي السلام علیکم و باچا هم پې واپس وي وعلیکم السلام جلاد د مټ نه ونیو وایي پرېږده مټه وایي اوس ته ما نشي قتل کولی
هغه وایي څنګه نشم قتل کولی بادشاه ویل ولې څنګه نشم قتل کولی بادشاه که ستا خیال راتلو کې ما تا باندې سلام اچولو چې سلامتیا دې وي په تا باندې او ته بادشاه سړی پویه سړی چې ما تعالی د سلامتیا د خپل د طرف نه ضمانت تر کړی دی جواب کې تام ویلي که ته مسلمان یې د نبی علیه السلام امتي تام ماته ویلی دي چې وعلیکم السلام زما د طرف نه تم سالم یې ستا جان عزت مال محفوظ دی زما د طرف نه او اوس مې دغه کې باچا مسکی شوي پرېږده آزاد مې کړې زما محترم د یو سلام د وجې نه هغه الله د دار نه بچ کړ ټول څوک سره سبحان الله نو دې ته دغه ویلې کېږي چې مسلمان بل مسلمان باندې سلام اچي او شا په شاته جرړې وي هغه یو کس خپل ملګري سره به ګرځېده را ګرځېده دا خبره لږه پیچیده ده خو زه ستاسو د عبرت دپاره یې کوم ورته وي زموږ د جومات ته استاجي نه دی یاره د ده په ښځه مین شوې یم هغه وی دا څه کې مړی وم پسې منځونه کې یاره که یو کار دی مال وکړو د مرګرتیا حق دی ادا کو قیامت د سبا پورې به زه ستا دغه یم هغه وی څه کار کولی شم ظالمه دا خو ښه کار ته ښه کار نه کې بس عاشق ډېر ظالم شی دی او د مولي صاحب په ښځه عاشق کړی ما د خدای کار دی نو هغه ورته خنزیره دا د خدای کار نه دی دا ستا عربیتوب دی وایي زه داسې کار وکړه چې د ماسخوتن مونځ نه پس تا استاد جي په خبرو کوه چې ته تپوس دی د مسلې کوي جي مسله را پېښ ده جومات کې کېنوه او په ګپې کا نو زه به ځم هلته به جي ملاقات کوم دیدار به کېږي او بیا چې زه بار نه اواز کوم نو ته به د جومات نه بار راوځې هغه لکه ښه کار نه دی د جومات استاد جي دی وایي نه مړی د دنیا خلکو پسې منځونو کې بار ورپسې خبرې کوي نو که موږ دا کار وکړو نو څه چلو شو دا یو برابر دی د استاد جي ګریوان ته لاس اچول ورپسې مونځ کول ورپسې خبرې کول دا د استاد د کور عزت ته لاس اچول دي د ما محترمو که انسان پوهېږي الله یې دې نه تمام امت محمدي وساتي وایي آمین کس راغې استاد جي په خبرو کو یاره استاد جي یو مسله را پېښ ته دی به لاړې جي ملاقاتونه به کېده زمانه تېرېده یو پیرا د هسې تپوس وکړو چې استاد جي بلا کالونه تېر شو راشه هسې ورته ویمه چې کور کې څنګه معامله ده ستا ښځه تا نه رضا نه ده که څه دی دا مسلې تپوس کوم یو پیره تېره د ښځې متعلق یې ترې تپوس وکړو استاد جي چې مولیان د ښځو سره هم ني او د مولیانو نه ښځې خوشحاله ني نو دې باره کې دی څه خیال دی استاد جي ورته وایي یاره ما خو واده نه دی کړی ما ته خو پته نه لګېږي ما خو واده نه دی کړی او د نورو خلکو راته نورو مولیانو ښه استاد جي تا واده نه دی کړی نه که نه ګوله ما خو واده نه دی کړی ښه ښه داسې دې بار په منډه منډه راووته رامنډې والې د ملګري په دغه کې ګرځېده ډېر خفه شو واپس چې کور ته راغی ویې کتل د ده ښځې سره د ده ملګری هم ناست و د ما محترم ده چې ولیدل ظالمه تا ما سره دا کار وکړو ما ته د عزت په باره کې خبره کوله او ګویا زما پیغمبر فرمایلی دي چې ته د بل د عزت کې مدد وکړې هغه درس به الله ستا کور له راولي ته د جومات استاد جي په غلا کې د کور په عزت کې شریک شوې هغه درس ستا کور له راغی زما محترمو او د دغه سړي چې معلومات وکړه کوم چې د هغه کور کې هم د ښځې سره به بل سړی سملاسته د ما محترم دا زما رب وعده کړې ده چې د چا عزت ته قرض شوې الزنا قرض دا قرض دی ستا د خور نه به وځي ستا د لور نه به وځي ستا د ښځې نه به وځي تر هغې به مرګ نه راځي هغه یو سړی په سفر باندې تللی ډېره زمانه چېرته شهوت پې غلبه کړې وه لاړه د یو کور دروازه وډبوله چې وی ډبوله ډکې راله مړه زمام کور کې ښځه او بچي دي زمام اولاد شته زمام تور سرې په کور کې شته واپس ته دروازې نه راغی چې سفر تیر شه تجارت نه کور ته واپس راغی ښځې ته وی ښځې څه نقصان خو نه دی شوی نه خاوند د هېڅ باندې نه یم پوه شوی ها یو شپه چا زموږ د کور دروازه ډبولې وه خو چې ما ورکولو که څوک هم نو زما محترم دا سړی پوه شو ما د بل دروازه ډبولې وه ما د بلې تور سرې دروازه ډبولې وه دلته زما د تور سرې دروازه وډبېده د ما محترم او دا حق ده دا به دنه وځي هغه یو زرګر کور کې راغې ښځه ورته فریادي شوه ژړلې ورته ښځې ولې ژاړې یاره خاوند د جاړم بنه تا چې کوم بچې ساتلی دی کوم ماشوم تا نوکر ماشوم مونږ سره لوی شه اوس عاقل بالغ شه زما لاس یې ونیو نو د شهوت په دغه باندې ونیو ډېره خفه شومه دی خو زما په غېږ کې رالوی شه هغه خاوند ورته په ژړا شه ښځه ورته وایي خاونده ولې ژاړې ګناه خو تا نه ده کړې ده کړې ده او ورته جواب کې وایي ښځې د ده ګناه نه ده ګناه زما ده زه زرګر یم ماله یوه زنانه راله بنګړي یې په لاس کې نه ورتله وایي ما ته وایي چې دا راته واچوه وایي چې ما د هغې لاس ونیو نو زړه کې مې شهوت پیدا شو نو د هغې لاس ما په شهوت باندې ونیو نن زما زنانه په کور کې زما بچی راولګېدو زما د زنانه لاس یې په شهوت باندې ونیو
الله ګوره ویلي دي زما پیغمبر فرمایلي او که یو سړی وایي چې د خدای او پیغمبر خبره دروغ کیدی شي زه وایم دا انسان پکا ټکا کافر دی او ښځه پې طلاقه ده زما محترم دا ځمکه او اسمانونه خپلو کې جنګېدی شي بار بار ویم دا دنیا اړې ګړې کیدی شي لیکن د پیغمبر قول او د خدای قول دروغ کیدی نشي زما محترمو یاد ساته چې مسلمان باندې د سلامتیا اواز وکړه زما محترمو چې السلام علیکم ستا عزت زمانه محفوظ دی نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې تاسو تر هغې پورې مؤمنان نشئ تر جنت ته نشئ داخلي دی تر کومې پورې چې تاسو ایمان نه راوړئ او تر هغې پورې تاسو صحیح مؤمنان نشئ ګرځېدلی تر کومې پورې چې ستاسو د مسلمانانو په مابین کې محبت نه پیدا شوی نبی علیه السلام مبارک صحابو ته وفرمایل داسې یو شی نه ښیم چې تاسو کې محبت پیدا شي نبی علیه السلام مبارک ته صحابوی د الله رسوله وښیه که نه پیغمبر جمله وفرمایله افشو السلام بینکم یو بل باندې سلامونه وایه دا محبت زیاتوي زما محترم نو خو ته په بل مسلمان باندې چې اوټونو تا ته ودرېده بیا پې ته سلام نه اچې یاره چې ته اوټ بل له ورکړی دی په دې پې سلام نه اچوم ته د پیغمبر صحابه به په بازار کې ګرځېده تاجران تنګ شو حضرت ستا دا صحابه او شاګردان بازار ته راځي سلامونه اچوي او سودا نالې تنګ شو تی پیغمبر صحابو نه تپوس وکړه د الله رسوله تر کومه چې م تا نه اورېدلي دي چې محبت یو بل کې پیدا کړې تر هغې مؤمنان نشئ ګرځېدی تر کومې پورې چې تاسو کې محبت نی او د محبت طریقه په مؤمنانو کې افشو السلام بینکم په یو بل باندې سلامونه وایي حضرت د هغې نه ستا خبره زموږ په سر او جان باندې تر هغې نه موږ سلامونه شروع کړي په مسلمانانو باندې سلامونه وایي د ماما ته نن سلام نشي اچولی نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې په سلام اچولو باندې سلام کوونکي ته مفتو کې لس نیکۍ میلاویږي او د قیامت پر ورځ به چې بربنډ ودرېږي زه اکثر خبره کوم یوې نیکۍ پسې به ژاړې یوې نیکۍ پسې به مور له خلاصې پلار له به خلاصې پلاره راشه که نه پلار دې وایي نه پېژنم مور دې وایي نه پېژنم او په یو سلام تا ته لس نیکۍ میلاویږي زه یم چې په د پیغمبر خو د وګوره پیغمبر به په ماشومانو باندې هم سلامونه اچول د ما محترم نن تا ته په سلام باندې ځان به دې ښکاره کېږي یاره جي زه خان یم زه نواب یم زه ملک صاحب یم زه ویم ایمان دې ته ویم چې انسان په سلام کې مخکې کېږي او نبی علیه السلام وفرمایل بهترین په خلکو کې الله ته هغه کس چې په سلام کې ابتدا کې الله دې مونږ کې دا عمل پیدا کړي ټول څوک سره امین وایي وکې دی حدیث ته ان اول الناس بېشکه اولا خلک بالله الله ته من هر هغه څوک دی بدأ بالسلام چې ابتدا کوي په سلام کې واخر دعوانا الحمدلله کتاب راکړه رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ورسو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفت او محبت باندې خدای وګوري الله ستا رضا له راغلي دي ستا در ته راغلي دي ستا چوکاټ ته راغلي دي خدای د دې څه قسم مشکلات دي الله په خپل دست قدرت خدای ختم کړي څوک بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي الله چاته څه قسم پریشانۍ دي الله پریشانۍ ختم کړي الله د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع څومره مونږ ټول ګناهګاران یو الله ګناهونه باندې د عفو قلم خدای راخ کې الله د نیکۍ توفیق خدای مونږ ته راکړي د دې کتاب په برکت باندې دا کوم ماشومان دي خدای با عمل عالمان حافظان قاریان ته خدای جوړ کړي الله کوم سپینګیري راغلي خدای عمر کې برکت واچي د دې برکات په کلی باندې قائم او دائم خدای اوساتي نوجوانان خدای د خپل دین او د خپل ځان سره خدای وابسته کړي د دې کتاب چې خدای سونه برکات د دې کلی باندې قائم او دائم خدای اوساتي د دې په برکت باندې په دا کلی کې اتفاق اتحاد خدای نصیب کړي تر قیامت د سبا پورې خدای د دې خلکو په زړونو کې مینه محبت الفت خدای نصیب کړي د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع د هر قسم آفات و بلیات و اتفاق حوادث و تانو قچرو هسپتالونو قرضونو نه خدای اوساتي او پوخته ځن کې د نم دا کلمې په ژبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیکا یا حبیب سلام علیکا سلامات اللہ علیکا